بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو زده کوونکو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول به په خیر خیریت سره وئ. مونږه په تیر شوي ویډیو کې د جیمه پوری سبق ویلی و. ستاسو نه زه تپوس کوم، ماله جواب راکئ. حروف هجا، مفردات یا ورته موږ حرفونه ویلو، دا ټول څو دي؟ شاباسي، یو کم دیرش دي. په اردو کې 29، په انګلیش کې 29. شاباس. په دې قاعده کې خو دیرش لیکلي دي، نو ما تاسو ته ویلو چې دا لاندې دا دواړه یاګانې چې دي، یو دا یا دا او یو دقه یا دا دواړه چې دي، دا موږ په یو کې حساب کړي وو. نو موږ وی چې حرفونه ټول 29 شو، 29 شو، یو کم دیرش شو. شاباس. او دې ته حروف هجا هم وایي، دې ته مفردات موږ هم وایو، او دې ته موږ حرفونه وایو، د قرآن شریف حرفونه ورته وایو. شاباس. اوس موږ زوړ سبق اړو، تاسو هم وایئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تختی نمبر 1، مفردات. الف، با، تا، ثا، جیم. شاباس. امید لرم چې تاسو به هم سبق ځان نه اړولی او ښه مشق به یې پرې کړی وي. راځئ اوس نوی سبق وایو. دې شکل ته وګورئ. دا شکل د جیم په شان دی، کوم باندې چې دا ایرو نښه ده، د هغه شی، خو په دې منځ کې ټکی نشته. نو دې ته موږ څه وایو؟ ما سره ووایئ. حا، حا، حا. شاباس. غلط به څنګه وي؟ ها، ها، ها. ډېر به واړه به ورته ها وایي، نو ها غلط دی. صحیح نوم یې دی حا. شاباس. دغه شانتې دا بل چې دی، دا هم د دغې په شان شکل دی، خو له پاسه پې دا ټکی دی. دا یې په شین رنګ باندې، په ګرین کلر باندې ورکړی دی. دا یې ولې ګرین کلر ورکړی دی، شین کلر ورکړی دی؟ دا یې ځکه ورکړی دی چې وایي دا کم چې په شین کلر تاسو نه درکړي دي، دا شین کلر والا تاسو دا ښیي چې دا به لږ غټ غټ وایو، دا به غټ غټ وایو، دا به د دې نورو حرفونو غټ غټ وایو. غټ مطلب دا دی چې پیړنه اواز به وي، اواز به یې پیړنه وي. لکه مثال په طور باندې زه خا ویم، نو خه 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 به نه ویم، دې ته خا وایي. ښه، دې ته څه وایي؟ خا. چې کله پې له پاسه پې ټکی وي، په منځ کې نه وي، په منځ کې و هغه څه و؟ جیم. هغه موږ دلته ویلی و چې ټکی ورته نه و، نو بیا حا وه، حا. او چې له پاسه پې ټکی راغی، نو د دې بیا څه شو نوم؟ خا، خا، خا. ښکلی غټ دی. خې، 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 خا به غلطي، خا به غلطي. خا، خا. اواز څومره پیړنه دی؟
صحیح ده ښکلی په خوله کې اواز ښکلی پیړ نه او شونډې به مې نه راټولوئ ښکلی به یې وایي خ شاباس. نو دا شکل والا 3 حرفونه وو داسې قسم شکل خو د دې شکل په منځ کې ټکی و د دې ټکی نه و او د دې شکل په منځ کې په لپاسه ټکی و او نومونه د ټول لیبل نه جدا وو. نو دا به امید دی چې په دې باندې به ځانه ښکلی پریکټس وکړئ او دا به ښکلی ضبط کوي انشاءالله. بیا پسې وګورئ دا شکل بدل شو دې شکل ته وګورئ دا شکل اوس چې دی دا داسې دی او داسې دی. نو دا شکل چې دی دې ته ویلی شي د دې نوم به صحیح وایي هو زما سره وایي دال. شاباس دغه شان راښکو دی او د با او د تا او د جیم او د دال سره هم سخت دی سخت دی چې پرې خوله کې جوخ ویلی کېږي. نو څنګه دال. شاباس اوس دا هم د دغې دال په شانتي جوړ دی خو له پاسه پې ټکی دی نو د دې نوم به بدل شي. څنګه به شي نرم به یې وایو د دې په شان سخت به نه وایو نرم به یې وایو او اواز به یې صحیح نوم به یې صحیح د دې سا په شانتي نرم به یې وایو. دا سا چې وه د دغې په شان نرم به وایو خو تاسو دې سا ته سوچ کړو نو په دې سا کې مونږه څه چل کوو دا جبه چې وه دا په دې غاښ باندې څه ورته وی ټیک شو. خو دا چې دی دا نو دا به هم دغه شانتي د سا په شانتي به پرته وي خو لیکن اواز به یې بدلي لکه نو دا به ووایو ذال. شاباس ډېر واړه به دې ته زال وایي دا غلط دی غاښونه به نه جوخت دی غاښونه به لږ کولا وي د ژبې سر به د غاښونو د سرونو سره یې ولګوئ ذال. ټیک شو شاباس. نو په دې باندې به ځان نه په کور کې محنت وکړئ په وړو باندې صحیح ده که خیري او که چا حرفونه غلط وي او مخکې نه ول ورځي نو بیا خو صرف خپل تلفظ صحیح کوي او که فرض که نوي یې نو په دې باندې به محنت وکړئ ماشومانو ته صرف د دې یو درې ح او خا دال او زال ووایي دا هم ډېر شی دی. د دې نه وروستو بیا یو شکل دی بدل شو تاسو ورته وګورئ شفاف مخه شکل په ذهن کې ږدئ او ټکو ته پکې سوچ کوئ نو دې شکل باندې ټکی نشته او د دې نوم دی را دې ته شکل وایي خو دې ته موږ اوس حرف وایو ښه لاول مرتبه شکل ځکه وي چې لاول تاسو ته پته نه وه چې دې ته دې ته به موږ څه وایو نو دې ته هر یو ته حرف وایو لکه دا یو حرف دی دا بل حرف دی دا بل حرف دی دا بل حرف دی دا بل حرف دی نو دا موږ وایو چې دا اوس بل حرف شو. شاباس مفرد شو لکه مفردات ورته موږ ویلو یا دا بل مفرد شو یا دا بل حرف شو. شاباس نو دا یو حرف دی او د دې شکل ته وګورئ په څه طریقه باندې دی او په دې باندې له پاسه څه ټکی مکی نشته د دې نوم دی را روا به غلطي ښه را شاباس وای را شاباس په دې باندې به ځان نه محنت وکئ او دا به ځان ښکلی ولیکئ هم. دغه شانتې دا غشي ته وګورئ له پاسه دا پوینټر ته دا د را په شانتي دی او په دې باندې له پاسه دغه ټکی دی دغه ټیک شو. اوس دغه دا شکل چې دی دا شکل نو د دې شکل نوم سره د دې شکل ټیک شو د دې شکل نوم دی د زا اوس دلته کې به لږ خیال ساتئ دلته کې موږ دا ذال وي ذال نرم به وي ذال او دا به موږ په دې کې به لږ د غاښونو جوخ کو او لږ आवाज غونډه کې به وکړو د شپېلې په شانتي आवाज په دې کې دا आवाज نشته نو دې ته به زال نه وایو او دې ته به ذال نه وایو صحیح ده ذا نه وایو دې ته نو دا ذال دی دا نرم دی او دا چې دی دا زا ګورئ دا आवाज یې دی
دغه شانتي आवाज دي ته سیټي ویل شي او ته شپېلې په شانتي आवाज دی نو دا به بدی کی نو وای را زا را زا شاباس د ماشومانو دپاره دا پرې باندې ښه پوره محنت پکار دی چې کینی او دا را او زا دا ورته ولیکلی شي او دا بیا ځان نه واړئ او په سمې ضبط کې د دې نه وروستو بل حرف دی هم دا زا په شانتي سیټي پکې را شکل ته تاسو ګورئ بل حرف ته ټیک شو د دې ماشومانو ته په دې باندې دا محنت وشي چې وګورئ دا شکل چې دی دا په دې طریقه باندې جوړ دی او څه ټکي مکې ورته نشته نو دا به څنګه ویلی کېږي دا به داسې ویلی کېږي دا آواز یې نه دا آواز به کېږي اوس دا سا په شانتي د دې آواز سا سره د دې آواز لګي خو په سا کې موږ وایو نرم و سا 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 او په سین چې موږ وایو نو د سین آواز چې دی دا نرم نه دی ډېر زیات نرم نه دی بلکې د شپېلې غوندې کې آواز دی دې ته موږ سیټي وایو نو دا زما سره ووایئ ښکلی راکاږئ ووایئ سین سین شاباس اوس دغه شانتي د سین په شانتي بل یو حرف دی خو له پاسه به درې ټکي دي دا زما سره ووایئ په دې کې به آواز خورو په دې ټوله ژبه کې دا ژبه چې دی دا به بره ولګي او د آواز به په دې خولو کې ټول خور شي ښکلی شین وای شین شاباس په دې باندې به هم که خیري په دې دواړو حرفونو باندې به هم ښه محنت وکئ او دا به ځانه ښکلی واړوئ څنګه چېرته ما وخوړه چې په دې کې بس دا شان آواز کوئ او په دې کې به د دې په شان آواز کوئ که خیر انشاءالله نو دا څه شو سین دا څه شو شین شاباس بل هم سره دا یو حرف دی دې ته سوچ وکئ د دې را شکل ته وګورئ دا څنګه جوړ دی داسې سترګه غونده کې نه او دې خوا داسې ګول غونده کې یو شکل دی او څه ټکی مکی پې نشته داسې شکل چې راشي نو دا به د سین په شانتې آواز یي خو غټ به یې وایو لکه ښکلی په خوله کې به یې پیړه وایو او نوم به یې څنګه شي نو ووایه ما سره ګورئ د سین په شانتې دی هغه آواز پیړ نه کوي ډبل یې کوي ص اوس وایه هو صاد شاباس صاد شاباس شاباس په دې باندې به سم محنت وکړئ ځکه دا حرف چې دی دا لګوټي ګران دی غټ دی دا به غټ وایي صاد به غلط وایي سواد به غلط وي سواد به غلط وي ما څنګه وایي هغه شانتې به ووایي صاد شاباس اوس د دې نه وروستو داسې کار کوو چې دا اخرنی دا حرف ووایو او دا ویډیو به بنده کړو ځکه چې دا سبق اوږدیږي نو دا د دې نه وروستو به دا نور سبق چې دی دا به په بله ویډیو کې ووایو او دا حرفونه چې موږ کوم د ح نه والا د ضاد پورې ووې نو دا د یوې ورځې سبق شو د نوي زده کوونکو لپاره د یوې ورځې دپاره خو د هغو لپاره خو چې دا پنځه حرفونه په یوه ورځ ووایي دا پنځه په بله دوه ورځو سبق راځي خو که تلفظ صحیح کولو لپاره شي نو دا ډېر شی دی ځکه چې دا بنیاد تاسو ته پرون ویلو چې دا بنیاد دی چې دا بنیاد زموږ ښه و او زموږ په صحیح طریقه باندې موږ تلفظ باندې دا حرفونه زده کړل په دې باندې مشق وکړو کښېناستو نو انشاءالله قرآن شریف به موږ ډېر ښکلی که خیر انشاءالله وایو خو د دې ځینه دا موږ زر وایو الف با تا څا جیم ها خا دا د وروسته بیا موږ ته مسلې حرفونه یو غلطي سبق یو نه صحیح کېږي دا ولې دا ځکه چې دا موږ په دې کې محنت نه یې کړی موږ وایو دا آسان دی د الف نه د یا پورې دا خو ماله راځي خو لکه په دې باندې محنت پکار دی په دې پسې دا صاد په شانتې دا بل حرف چې دی سوچ وکئ دا د ټولو نه بچوړو زده کوونکو مشرانو کشرانو دا چې دی د ټولو نه ګران حرف دی
نو په دې باندې به لږ محنت چې دی هغه کوو نو دې ته غوږ کېنوئ. په دې باندې له پاسه ټکی دی د دې نوم چې دی هغه دی ګورئ یې د ژبې دا ډډه نه ده بره ولګي غټ غټ غاښونه یې د ویښونو سره ولګي څومره ګران دی په ټولو حرفونو کې د ټولو نه ګران حرف دی نو دا به په دې باندې به سم محنت پکار وي. ضاد بله خبره داره چې دا به ښکلی راکاږئ او غټ به یې ووایئ د صوت په شانتې غټ حرفونه کم کوي موږ چې دا کم چې دا شنه شنه لیکلي دا غټ غټ به وایو. دا را به کله غټه وایو کله به نرۍ د دې قاعدې به وروسته بیا یې زده کوو خو دا نور 7 حرفونه چې دي دا شنه شنه دا خو به که به دې که دا هر څنګه یې په قرآن شریف کې هر ځای کې راځي خو دا به غټ غټ وایو او دا را چې دی دا به کله غټه وایو کله به نرۍ وایو دا بیا به وروسته دا قاعده چې د موږ خیر په صحیح طریقې باندې تاسو ویله نو د هغې کې به بیا موږ زده کړو چې را به کله غټه وایو کله به یې نرۍ وایو خو غټ به یې څنګه وایو د غټ د ویلو طریقه څه ده د غټ د ویلو طریقه دا ده چې دا ژبه به بره اوچته شي تالو ته د ژبې دا یې خو منځه پورې به داسې دا ژبه چې دا ټوله داسې اوچته شي که نه او چې اوچته شي د اواز پیر نه شي نو دا زما سره ووایي ګورئ ورته ضاد ډېر واړه به دې ته زواد وایي زواد زا به دې جوړوي یا به ورته دواد وایي دواد دال به دې جوړوي دود او زواد چې دی دا غلط دی. په دې باندې اکثر خلک څوک وایي زواد دی څوک وایي دواد دی نن په دې باندې د هغې نه ټولو ګران حرف دی په دې باندې اکثر مسلې خو صحیح خبره دا ده چې د ژبې ډډه بره د جامې د غټ غاښونو د ویښونو سره ولګي او د دې نه کوم اواز جوړ شي دقه صحیح مخرج دی خو دقه صحیح ځای دی او اواز به څنګه شي زما سره ووایي نه بالکل دال په شان اواز دی نه بالکل د زوا په شان دی یا د زا په شان دی اواز دی د دې په میز کې دی ضاد شاباس په دې باندې به که خیر انشاءالله تاسو محنت وکړئ ډېر زیات به په دې ضاد باندې ځان وکړوئ دا ټول ګران حرف دی ما تاسو ته وي اخوا خو بیا اسان دي ښه راځئ دا سبق درته زه یو پیر بیا دوهرایي کوم او تاسو ما سره وایئ که خیر انشاءالله یو پیر خا دال ذال را زا سين شين صاد ضاد بس ګډوډ دا وای سین دا وای ذال زال نخا دا وای زا دا وای خو لپاس وای تا دا وای جیم دا سره الف دا سره ح دا وای صاد دا وای ضاد کم حرفونه به غټ غټ وایو خا به غټه وایو را به غټه وایو صاد به غټ وایو ضاد به غټ وایو او دا را به په قرآن شریف کې چې کله موږ قرآن شریف زده کوو نو په هغې کې به بیا موږ کله به یې نری وایو کله به غیټه وایو دا نور حرفونه چې دي دا کم چې شنه ورکړي دا به ټول که خیر انشاءالله غټ وایو. امید لرم چې تاسو به په دې سبق باندې پوه شوي یئ او انشاءالله خپل ځان نه به محنت کوئ کوشش به کوئ او ځان نه کښېنئ او په دې باندې تقریبا 1 घंटा محنت وکړئ انشاءالله چې تاسو ته تلفظ به صحیح شي. کم ځای کې فرض کا زده کوئ نو ویډیو در سره کوئ او دا حرف چې دی دا ګورئ الله تعالی دې تاسو کامیاب کړي
او الله تعالی دی صحیح سبق او صحیح تلفظ باندې مونږ روان کی. صدق الله العظیم. والسلام.